وی په بنی اسرائیلو کې یو کسو 1000 سال عبادت یې کړی وي، 1000 کاله زما محترم دا په خوله باندې یادېږي. ته یو شپه کې 100 رکعات هم نشي کولی، یو شپه کې 100 رکعاته. زه وایم چې 1000 رکعاته به ته په میاشت کې هم چاته ونه کړي الا ماشاءالله. هغه 1000 سال عبادت کړی. صحابو تپوس کو نبی علیہ السلام مبارک خپله دا واقعه ذکر کوي او توجه کوي. د الله رسول هغې له خو تا عمر ورکړی نو دومره عبادت به یې کوو. الله زمونږ عمر خو 50-50 کاله دی، خدایه مونږ به څه کوو؟ الله مونږ به دونه عبادت څنګه کوو؟ گویا جبریل بره نه راغی او قرآن نازلېږي. توجه کوئ خبرې. نبی علیہ السلام مبارک جمله وفرمایله چې په بني اسرائیلو کې داسې خلک وو چې 1000 1500 کاله به مسلسل د الله په عبادت کې ناستو، تنګېده به نه. ته په جومات کې نن 15 ساعته کېناستې نه شي تنګېږي. دا زما ستا ایمان دی. هغه داسې خلک وو 1000 کاله 1500 کاله مسلسل به عبادت کولې، د الله سره کنټیکټ جوړ کړی، د الله سره رابطه جوړه کړې وه. په عباداتو کې به ورته لذت میلاوېده، عبادات په دومره کول. یو کس دی د پیغمبر د خولې نه خبره وره 1000 کاله مسلسل زما د رب عبادت وکړه. صحابو تپوس وکړو د الله رسوله زموږ عمر 80 کاله دی، موږ به الله ته څنګه مخامخ کېږو؟ زموږ عمر ډېر کم دی. زما د پیغمبر د طرف نه جمله وره گویا جبریل راکوز شو، د قرآن آیات نازل شو. زما رب قرآن کې وفرمایل انا انزلناه فی لیلة القدر. گویا د قرآن تذکره کېږي چې په دا مؤمنانو کې به یو شپه راځي لیلة القدر. وما ادراک ما لیلة القدر. تا ته د لیلة القدر باره کې څه پته ده؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې د لیلة القدر د یوې شپې عبادت په د مخکنو د 1000 کالو عباداتو نه افضلي. زما محترم دا د امت محمدیه دپاره ګفټونه دي. ګوره ښه چې الله د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په وساطت سره موږ له راکړي دي. تا ته خو د خپل پیغمبر پته نه لګېږي چې دا هغه څومره قدر او منزلت دی. مانس زموږ د امت یوه جمله، یو الله د خولې نه وتل، یو سبحان الله د خولې نه وتل د دې امت د مخکنو امتونو د ټول عمر د عبادت نه افضل دي. زما محترم ټول څوک سره سبحان الله. دومره لوی عظمت دی دا د پیغمبر د وجې. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، سلام